والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. خالق کائنات رب ذوالجلال رب المشرقین و رب المغربین، زمونږ ستاسو په دغه مبارکې ورځې په دغه مبارک ساعت کې د یو مبارکې فریضې دپاره او د هغې ادایګۍ دپاره حاضر شوي یو او مسلمانان به حاضریږي. الله کریم زمونږ ستاسو د حاضري دغه لیدل اورېدل ویل په خپل عظیم جناب کې قبول مقبول او منظور فرمایي، او خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ ستاسو د خپل عظیم رب بندگی نصیب فرمایي. حاضرینو، هر چاته معلومه ده چې زمونږ په وطن کې مهنګایي د اسمان سره خبرې کوي، او د هر یو چا په خوله باندې تقریبا نن سبا ورځو کې همدا یوه موضوع ده چې مهنګایي زیاته شوه، څیزونه ګران شول، او هغه پښتنو څه خپل الفاظ هم وله ورکي چې یو شی تا اغستی نشي نو خلک وایي چې یو څیزم د ګوتې د وروړو نه دی، یو څیزم څوک ډېر په اسانه باندې اغستی نشي، خو څه ډېرې مجبوریانې د ژوند تړلی شوي چې که هر څه دي دا خپل ضرورتونه خو به کم از کم پوره کوې، که هغه د ما او د ستا د نغري سالن دی، او که هغه په تنور باندې ډوډۍ ده، او که هغه د ماشوم پیمپر دی، او که د ماشوم دعایانې او د مریض میډیسن او د هغې علاج معالجه ده. دا چند شیونه داسې دي چې دا د ژوند سره تړلی شوي څیزونه دي، او دا به ته پوره کوې، دغې ته ضروریات ویلی شي. او د ضروریاتو نه یو قدم ور وړاندې بیا هغې ته خواهشات ویلی شي چې ته کور کې سالن پوخ کې، او د ستا دغه نفس او د ستا خېټه مړه شي، که هغه په الو باندې دی، او که په پیاز او ټماټر باندې دی، او که د سبزۍ په هر یو قسم او نوع باندې دی، د ستا خېټه مړه شي، دا ضرورت دی. او چې ته بیا ووایې چې خېټه زه په د سبزۍ او په غوښه مکس کېدو باندې پوره کوم، نو دا بیا د ضرورت سره سره خواهشم ملاو شو. او که بیا دا وایي چې نه
زه به خېټه مړوم په غټه غوښه او په چرګ باندې، نو دا د ضرورت د ورباندې خواهش شو. او که بیا ته دا وایې چې زه به سحر او ماښام زه به د وړې غوښې او د کچه غوښې نه علاوه زه څه خورم نه، نو دا بیا محض خواهش دی. دا خواهشات بیا د چا پوره شوي نه دي. نو مقصد مو په دغه الفاظو کې دا دی چې نن سبا معاشره کې مهنګایي ده. چاته مهنګایي په دې صورت کې ده چې ضرورت هم نه پوره کېږي. د چا مهنګایي په دې صورت کې ده چې ضرورت سره سره لږ ډېر خواهش هم نه پوره کېږي. او د چا دا مجبوري ده او دا مهنګایي ده چې ضرورتونه به د ډېرو خلکو پوره کېږي خو خواهشات نه پوره کېږي. او دا مهنګایي چې ده د ډېرو خلکو د خواهشاتو دپاره لاجوابه ده. غرض مه ده چې که د ضروریاتو مهنګایي ده، که د ضروریاتو پلس خواهشاتو مهنګایي ده، او که خواهشاتو در خواهشاتو مهنګایي ده، هر چا په خوله باندې دا یو لفظ نن سبا گردش کوي. که نیوز ته کښېنې، خبرونو ته کښېنې، همدغه یوه خبره ده. که چېرته په ماخوستن کې ټاک شو ته کښېنې، په ټاک شو باندې مو دا یوه خبره ده چې انکران ناست دي او د خپلې لوحې په موږ باندې مناوي چې ګراني ده. که سیاسي دی خلک وایي چې ګراني ده. دا ټولې خبرې خو پرېږده چې نن زه په منبر رسول صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک باندې ناست یم، زم وایم چې مهنګایي ده. گویا د هر یو مجلس دا یو لفظ دی چې مهنګایي زیاته ده. به دغې ټولو خبرو وضاحت نه بعد سوالیه نشان دا دی چې مهنګایي ولې ده. د مهنګایۍ اسباب څه دي، د مهنګایۍ وجوهات څه دي، او بیا د مهنګایۍ اسباب او د وجوهات نه بعد د بیا بېځایه مهنګایۍ نقصانات څه دي. دا قرآن کریم فرقان حمید اور احادیثو مبارکو نن نه 1400 کاله مخکې ښودلي دي چې مهنګایي راځي ولې، او بیا چې مهنګایي راشي د هغې نقصانات کم کم معاشره کې راځي. دا قرآن کریم اور احادیث مبارکو کې پراته دي. خو زه به وړاندې د دې نه صرف یو اشاره رس کم چې بیا به آینده جمعو کې به دې باندې خبرې کوو چې مهنګایي اسباب څه دي. ډېر څه ګڼ شمېر اسباب دي، خو د ټولو نه لوی سبب زما په ادنا تجزیه او د ادنا علم مطابق د ټولو نه لوی سبب د مهنګایۍ دا دی چې هر یو کس د خپل وسه پورې ظالم دی. هر یو کس تر خپل وسه پورې ظالم دی. که د چا وس 10% دی نو 10% ظالم دی. که د چا وسه 20% دی او زور 20% رسیږي 20% ظلم کوي، بریک په چا باندې نه رانسي. او که څوک 80% خود مختاره دی او عهدهداره دی او 80% لاس غزیږي 80% ظالم دی. او که څوک 100% واکداره دی، عهدهداره دی، په منصب باندې فائز دی او 100 گزه لاس مخکې رسیږي، نو دا انسان 100 گزه ظالم دی. زما یو ادنا تجزیه دا ده چې انسان خپل وسه پورې ظالم دی او هیڅوک دم دا ګیله نه کوي چې فلانکی ظالم دی، حکمران ظالم دی، دارنګ DSP ظالم دی، دارنګ فلانکی ظالم دی او ډینګلی ظالم دی. هغه به هم ظالم وي د خپل وس مطابق، خو چې څوک وایي چې فلانکی ظالم دی دله هم ګریوان کې کتل پکار دی چې ما څومره وسه پورې وس دی دومره ما ظلم کړی و که نه. لکه مثال طور پر عرض کول غواړم، موږ نه لږ وړاندې کرونا وبا تېره شوه که نه، خدای د داسې بیماری او مرض نه هر څوک ټوله نړۍ په امن او امان کې وساتي چې اوسه پورې هغه دغه ټوله نړۍ او دنیا یې متاثره کړې ده. هسې ما خو په 100 روپۍ باندې ماسک اغستی دی چې کله کرونا وه نو ما په 100 روپۍ باندې ماسک اغستی. اوس په 100 روپۍ باندې ماسک ما اغستی دی، نو چې کله
دا هر څه معاملات لګرو روټي کېدل شروع شول. اوس ماسک په 100 روپۍ باندې دی، په 10 روپۍ باندې دی. BRT بس ته خېجې ماسکونه خرڅېږي 10 روپۍ باندې. تاسو نه پوښتنه کوم چې دا 10 روپۍ باندې څوک ماسک خرڅوي ده به پکې ګټه یي که تاوان؟ واضحه ده چې ګټه ده. نو دین هم دا پته لګېږي چې 10 روپۍ ماسک څوک خرڅوي هغې کې هم 2-3 روپۍ ګټه شته. نو پته لګي چې دا ماسک یا به 15 روپۍ دی چې خرڅېږي، یو یې خرڅ کړي په 6 بل یې خرڅ کړي په 7 او تر دې پورې چې موږ ته را رسېږي نو په 10 روپۍ باندې هسې اندازې مطابق چې ولګولی شي. دا ماسک باندې چې کومه خرچه د کمپنۍ راځي کیدای شي چې 3 روپۍ خرچه په راځي، 3 روپۍ، او بیا چې راځي 10 ته راورسېږي 10 نه ګران نه دی. نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې 3 روپو ماسک په دکان کې دکاندار په 100 روپۍ باندې خرڅوي او د دې مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي چې اسې ماسک هر څوک استعمالوي او هر څوک یې اخلي. ځکه چې کرونا وبا ده، مونځ له نشي تللی، جمع له نشي تللی، بازار کې نشي ګرځېدی. نو د 3 روپۍ ماسک چې په کومه معاشره کې په 100 روپۍ باندې خرڅېږي نو موږ په دې نتیجې باندې ولې اسان ونه رسېدو چې هر څوک د خپل وسه پورې ظالم دی، هر څوک خپل وسه پورې ظالم دی. اوس هسې ما هغه ورځو کې یو چا ته ویل چې کله ما په 100 روپۍ باندې ماسک واغستو ما ته خو پته وه، یو ادنا تجزیې مطابق ما ته پته وه چې په دې باندې د 50 روپو نه زیاته خرچه نه راغلی او په 100 روپۍ باندې ماسک خرڅېږي. نو هغه دکاندار ما ته وایي چې مفتی صاحب محترم حالات خراب دي او دا کرونا وبا ده او دکانونه بندېږي، لږه خصوصي دعاګانې کوه. نو ما بیا وروسته وخته خو ما څه ونه ویل ځکه چې ما وینا چې کوم ځای کې د چا وینا ته غوږ څوک نه ږدي نو هغه وینا به هم نه کوي ځکه چې وینا بېقدره ځای کې نه ده پکار. نو ما خو څه ونه ویل خو هغه بل کس ته مې وویل چې هغه کس چې 3 روپو ماسک په 100 روپۍ خرڅوي او هغه تا ته وایي چې دعا کوه چې وبا لاړه شي، نو وبا خو راغلی د ظلم د وجې نه ده. نو دعا به په کومه خوله باندې غواړو؟ کم لاسونه به خدای پاک ته اوچتو چې کم لاسونو باندې مونږه د 3 روپو ماسک په 100 باندې خرڅو، هغه لاسونه به رب ته اوچتو چې خدای دا مشکل حل کې. هغه ژبه چې کومه ژبه ورته چې لږه گزاره کوه، قسم هم درته وکړي چې دا کم شی په کم قیمت در باندې خرڅوم او ته ورته یو قیمت ووایې چې نه په دې نه په دې باندې راکړه، قسم هم درته خوري چې په دې نه راغلی او حالانکې واقعي په هغې نه راغلی، هغې نه په کم قیمت باندې راغلی وي. نو چې په کومه خوله باندې د دروغو نه هزارها ډک قسمونه کې دا خوله باندې چې ته کله رب ته وایې چې ربه ګرانی ختمه کې، ربه ارزانی راولې، رب کریمه انصاف راولې، رب کریمه حکمرانان عہدیداران د ملک او د وطن خوږمن راولې چې زړه یې ورسره دردېږي. په دغه ژبه باندې به مونږ څنګه د خدای پاک نه د دغې خبرو دعاګانې غواړو؟ زما ژبه په کمو الفاظو باندې ککړه ده. تاسو به حیران پاتې شئ. ذهن لا یو خبر راغلی العیاذ بالله نقل کفر نه باشد. هغه ښځې خاوند جګړه وه، ښځه خاوند ورته وایي چې لانجه شوه، خاوند ورته وایي چې دا کفري خبرې مه کوه، دا غیر خبرې مه کوه، ناس قرآن ته او خبرې داسې کې میلمانه به راغلي وو او هغه ښځه قرآن ته ناسته وه، تلاوت یې کولو، خاوند ورته زر زر کوه، لیټ شو، ښځې ورسره خبرې واړولې. نو ښځه ورته خاوند ورته وایي چې ښځې دا ته څه کې خبرې څه کې او مخې ته د قرآن پروت دی. العیاذ بالله قرآن یې راوچت کو په ځمکه باندې وویشتو او ویل چې دا قرآن زه سره منم نه چې تی را سره هغه خبرې کې چې کمې قرآن کې راغلي تی نه منې، زیم در سره نه منو، په ځمکه باندې وویشتو. نو که چېرې مونږه ژبې په دې کفریاتو باندې ککړې دي. حضرت علی رضی الله عنه تفسیر روح المانی خبره م را یاده شوه
علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د نامه نه لاندې د نوم نه لاندې زنګونانو پورې خپل بدن په ژوند کې هم نه ولیدلی د نوم نه لاندې بدن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په ژوند کې هم نه ولیدلی او چې کله به دوی مبارک غسل فرمایلو بدن نه بې کپړه تاوله او چې کله به دوی داسې حاجات راتلن نظر به په خپل بدن باندې نه غورځولو چا ورته ووایي چې ولې عرض ورته ارشاد ورته فرمایي چې کم ورځو نه چې ما په دغو سترګو باندې د حضور مبارک مخ لیدلی زه نه غواړم چې کمو سترګو کې د حضور تصویر تاویږي هغه د ما د نوم نه لاندې به بدن باندې هغه نظر ولګېږي هغه مبارک به بدن ته نه کتل داسې خلک اوس هم په ځمکه باندې شته اوس هم شته چې هغوی بې اودس اسمان ته نه ګوري داسې خلک شته دا زمونږ د عقل نه ډېرې لرې خبرې ځکه مونږ ډېر په تعجب کې غورځېږو سوال مې دا دی حاضرینو چې هغه ژبو باندې چې کومو ژبو باندې مونږ دروغ وایو کومو ژبو باندې مونږ بې ځایه ځای قسمونه کوو سرور دو عالم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک سے ارشاد فرمائی چې یو کس دی او هغه سودا چا سره وکړه بیمین کاذبة لقی الله وهو غضبان متفق علیه حدیث دی حضور فرمائی چې چا په سودا کې په دروغه باندې قسم وکړو خدای پاک سره به داسې ملاویږي چې خدای پاک به ورته په قهر باندې وي چې څو په خرید و فروخت کې د دروغ قسم وخوري دروغ قسم څومره عام دی اصل لکه څنګه ما وخته عرض وکړو چې یو کس ته ووایي دا په څو باندې دا موبایل یوز موبایل یاره جي دا خو په 10,000 باندې دی یاره جي په 9,000 کې کراږي ښه به وي نه نه په 9,000 نه کېږي بس 10,000 اخري ریټ دی چې ورسره خبره اوږده کې ورته وایي چې زمړه سر مخ وږه قسم کومه که په 9,000 کې خپله هم راغلی دی 9,000 کې خپله نه راغلی د دا نیت وي چې 9,000 کې خو نه راغلی په 8,000 کې راغلی دی دا مخامخ کس له قسم باندې دوکه ورکوي چې 9,000 باندې نه راغلی او زړه کې دا اراده وي چې 9,000 نه په 8,000 باندې راغلی دی او حدیث مبارک کې راځي چې کلم یو خرڅونکی قسم خوري د نیت له اعتبار په قسم کې نشته اغستونکي نیت له قسم له اعتبار دی دا کس په ذهن کې څه وایي چې په نه دی راغلی یعنې دغه نه لږ ګران راغلی دا یې نیت دی او قسم کې دغه نیت له اعتبار دی قسم ویونکي نیت له اعتبار نشته او حضور فرمایي چې څوک قسم خوري په ناروا باندې په خرید و فروخت کې رب ذوالجلال محبوب فرمایي چې رب ورسره په داسې حالت کې ملاویږي چې رب ورته په قهر او په غضب باندې وي او دا وړوکی سزا نه ده دا څه وړوکی عذاب نه دی چې خدای پاک درته په قهر شي العیاذ بالله د خدای پاک د قهر نه بعد جهنم ملاویږي خدای پاک د قهر نه بعد اسفل السافلین ملاویږي د رب د قهر او د غضب نه بعد سزاګانې دي د رب قهر بد دی د رب قهر سخترینه سزا ده پته نه چې رب در سره رب خو صمد ذات دی چې ورګزار د کیو عالم دینو دات علی حجویر رحمت الله علیه فرمایي چې هغه به دومره نیک عمل او دومره زیاته ژړا به کوله چې کله به چرته پروتو د خدای پاک په بارگاه کې به ژړا او ژړا او ژړا داسې نور تک نور تیز نور ته به پروتو چې هغې ځای نه به اوچت شو او دی به روان شو نو که څوک ناشنا کس به په هغه ځای باندې تېرېدو نو هغه به دا ګومان کولو چې دلته چا اودس کړی دی حالانکې چا به اودس نه و کړی د الله د ولی د اوښکو باران به شوی و او هغه به ته به چا ویل چې حضور ته ژاړې ولې دومره ته ولې دومره د سترګو نه اوښکې بیایې تاسو خو پاکې تاسو خو 15 وخته مونځ په جمع دی تهجد کې سجدې نصیب دي په ځې خوله باندې ذکر
په ظاهر او په باطن کې د شریعت احکاماتو پابند بیا هم دومره ولې ژاړې؟ فرمایل به چې ژاړم ځکه چې رب ډېر صمد ذات دی، هسې نه چې جهنم ته مو ګزار کی او بیا مو پته مو ونه لګي. رب صمد ذات دی، رب الله صمد دی، بے نیاز بادشاہ دی. نو حضور فرمائی چې څوک په دروغو قسم خوري په خرید و فروخت کې، هسې تاسو خپله خرید و فروخت کوئ، دا څیزونه تاسو ډېر وینئ، په یو سیب او په یو مڼه باندې، په یو ام باندې، یو امرود باندې ولې قسمونه 5 نه خوړلی کېږي؟ په 5 روپۍ په کموالي په زیاتوالي باندې 12 قسمونه نه خوړلی کېږي. ما ته د ستاسو نه زیاته پته ده. موږ په خپله باندې خورو، دا نه چې بل ته ګوته ونیسو. موږ په خپله باندې 2,500 قسمونه د سهار نه ماښامه پرې خورو. او عجیبه خبره پکې، د تعجب خبره پکې دا وي چې کومه یو ګناه کوو، تعجب خبره دا ده چې زړه کې سیګنل هم نه ملاویږي چې زه ګناه کوم. خطرناکه خبره دا ده. انسان چې ګناه کوي او زړه کې دا وي چې ګناه کوم، انسان چې یو بدعملي کوي او تصور کې مخکې وروستو دا وي چې زه پښپیمانه یم. حضور فرمایي چې التوبة الندامة، دا ګناه نه بعد انسان پښپیمانه شي، دام د ګناهونو د بخښنې لپاره کافي ده. خو چې انسان د ګناه نه بعد تصور هم دا نه وي چې لا ما 200 قسمونه هم کړي دي، سنګین ترینه ګناه هم دغه وي. دا د غفلت والا د غافلینو ګناه ده. الله کریم د موږ ستاسو ترې نه وساتي. ما مقصد حاضرینو داو چې د هر دویم سړي په خوله باندې، او مخکې زه به وایم چې سړو به دا بحث ډېر کولو چې مهنګایي ده. اوس مهنګایي د زنانو د زبانونو هم زیر بحث ده. والله چې مخکې مه به زنانه وایي، والله چې مخکې مه به خاوند چې دومره سبزي به راوړه چې هفته به نه خلاصېده، خرابه به هم شوه. اوس یو ټیم راوړي دومره ګراني ده چې دویم ټیم له نه پاتې کېږي، بس لږه راوړي او دویم ټیم له بیا دوباره غم کوي ځکه چې ګراني ده. دا ګراني زیر بحث د نارینهو، د ټیویانو، د ټلویزیونونو او د ریډیوګانو، د ټاک شوګانو، د نیوز والا نه ده. دا ګراني دومره زیاته شوې ده چې دا د ښځو هم زیر بحث موضوع ګرځېدلې ده. خو صرف زه چې کوم سوال عرض کول غواړم هغه دا دی چې آیا مهنګایي ده ولې؟ سوال غور په دې باندې کړل پکار دي چې مهنګایي ده ولې. ما عرض وکړو چې زما د تجزیې مطابق د ډېرو وجوهاتو سره ټول نه لویه وجه دا ده هر کس د خپل وسه پورې ظالم دی. څومره ظلم کوي، ما درته یو مثال د حدیث په رڼا کې وړاندې کو چې دومره ظلمونه کوو چې د خدای پاک نامم رانه بچ نه ده پاتې. په دروغو باندې د خدای پاکه نامم مونږه بې ځایه ځای اخلو. او تاسو ته د دغې خبرې فلسفې معلومات شته چې دا قسم باندې ولې کفاره راغلی اسلام کې؟ چې قسم وخورې، قسم په 3 قسمه دی. یو هغه قسم دی چې مونږ ستاسو بلا ارادي والله چې داسې او والله چې داسې بلا ارادي مونږ وایو، دا دې ته یمین لغوه وایي. اگر چې وضاحت علماء کرامو ډېر کړی، په دې باندې هېڅ قسمه اخذ مؤاخذه په دې باندې نشته، په دې باندې گرفت نشته. دویم قسم قسم هغه دی چې تیرې شوې زمانې باندې قسم وخورې، لکه سوداګرانو، دکاندارانو، ریډیو والا او هر څوک قسم خوري. په دې باندې دنیا کې سزا نشته، په دې باندې آخرت کې سزا ده. دې ته یمین غموس وایي. او غموس غمس ویلی شي یو شی اوبو کې ډوبولو ته. او په دې قسم باندې بم دا انسان په جهنم کې غوپه خوري. په یو قسم باندې به جهنم کې غوپه به پکې خوري. خدای پاک درته مونږ وساتي. او دریم نمبر قسم هغه د یمین منعقده ورته ویلی شي. هغه قسم چې آینده زمانه کې قسم وخورې چې زه به د فلانکی کار کوم یا یې نه کوم، او نه کولو قسم یې وخوړو بیا یې وکړو، یا یې د کولو قسم وخوړو او بیا یې ونه کړو، دې ته یمین منعقده ویلی شي. او په دغه یمین منعقده باندې دنیا کې هم سزا ده چې فدیه او کفاره ده،
او آخرت کې هم سزا ده. کفاره یې څه ده چې قسم وخورې او بیا یې پوره نه کې چې غلام به آزادوي. غلام نشته دی، لسو مسکینانو له به 2 ټیمه روټۍ ورکې یا د هغې پیسې به ورکې او یا به 3 روژې نیسې. علما لیکي چې دا قسم باندې آخرت کې جهنم کې ډوبېدل دي او په دغه قسم باندې په دنیا کې کفاره الله پاک ولې لازمه کړې ده؟ حکمت یې څه دی؟ قسم کې څه پراته دي؟ چې قسم کې دا خبره پرته ده چې د خدای پاک نامه بې ځایه ځای استعمال کړه. خدای پاک عظیم، خدای پاک عظیمه نامه یې په دروغو استعمال کړه. خدای پاک جرم په لاګو کړو چې زما د دومره عظیم ذات عظیمه نامه ته د 5 روپو د ګټې دپاره بې ځایه ځای استعمالوي. الله پاک جرم په لازم کړو چې آخرت کې دم نه پرېږدم او په دنیا کې دم نه پرېږدم. او دغه درو قسم چې کومه نتیجه وي بیا د انسان پیړۍ او 15 پیړۍ دغه قسمونه د انسان تباه کوي او په ځمکو او په دارنګې په مختلفو څیزونو کې مونږه ځان له قسم موضوع ده. خو غرض مه دا چې حضور مبارک فرمایي خدای پاک به د هغې انسان سره په غضبناک حالت کې ملاویږي څوک چې خرید و فروخت کې د دروغو قسمونه کوي. او دا هغه ظلم دی چې خرید و فروخت کې دغه دکاندار او دا څوک او څوک دا د خپل وسه پورې ظالم دی. تر دې پورې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق فلهم النار یوم القیامہ. امام احمد بن حنبل بخبل مسند کے ارشاد فرمائی او د حضور مبارک نے روایت کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وعلى آله وسلم فرمائی چې هر هغه انسان چې د بل پردی مسلمان مال ترلاسه کړو په ناحقه باندې الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ باندې جهنم ته ورګزار کی. یو 15 روپۍ د ولې نه وي 15 روپۍ خو بیا هم ډېرې دي. بل حدیث مبارک به دغه حدیث سره یو ځای کم شاید چې موږ ستاسو د دغه خپل تقریر د پیغام نه مونږ مطمئن شو شاید چې یو ښه پیغام واخلو. سرور دو عالم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې چا په یو خرید و فروخت کې په یو څیز باندې قسم وخوړو الله پاک به جهنم ته ورګزاروي. عرض کیږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وان کان شیئا یسیرا یا رسول الله اگر چې یا رسول الله په یو وړو کې څیز باندې قسم وخوري خدای به بیا هم جهنم ته ګزاروي. حضور ورته فرمایي وان کان قصیبا من اراک حضور فرمایي چې اگر چې یو د مسواک په مقدار باندې د مسواک لرګی د ولې نه وي د مسواک په لرګي باندې چې چا ناروا قسم وخوړو رب فرمایي چې زه به جهنم ته ګزاروم. یعنی د مسواک لرګی دا خو ډېر عام دی. خلک یې ثواب په نیت باندې هم بنډلې بنډلې جوماتونو کې تقسیموي یعنی دومره عام دی. حضور فرمایي که د مسواک د لرګي باندې هم چا ناروا قسم وخوړو او چا د بل مسلمان ناروا مال د مسواک د لرګي په مقدار هم چا لاندې کړو رب محبوب فرمایي چې دا انسان به زه جهنم ته ګزاروم. کچری مونږ ډېر احادیث او روایات په دغه یو نقطه باندې وایو نو کم دي چې هر یو انسان د خپل وسه پورې ظالم دی او مهنګایي چې راځي دا د ظلم د وجې نه راځي. کچری مونږ د خپل ځان نه واخلو تر بله پورې او بل نه واخلو تر بله پورې او بل نه واخلو تر محلې پورې او محلې نه واخلو تر بازار او د وطنه پورې او انسان دا ووایي چې زه نن به د خپل وس مطابق چې زما کم ظلم دی دا به زه نن نه بعد نه کومه. تاسو په رب باندې یقین وکئ چې مهنګایي به سبا له ختموي خو مهنګایي راغلې د دې د وجې نه ده چې د ما او تا د خپل وسه پورې ظالمان یو. څوک څومره ظالم دی څوک د مسواک په مقدار ظالم دی څوک د یو ښه ټماټر
په شاپر کې پټ اچولو په مقدار ظالم دی سو په کریټ تاله ډېر ښکلی درله جوړ کی او بل کریټ درله در امونو والا در کی سو تر یو کریټه پورې ظالم دی سو تر بله پورې ظالم دی او دارنګې د یو چپړاسي نه واخله تر وزیر اعظمه پورې هر څوک د خپل وسه پورې ظالم دی او چې کله معاشره کې د وسه پورې ظلم روان وي دا معاشره او دا کام د کلم نه وایي چې مهنګایي به ختمیږي ورزاني به راځي کلم نشي راتلی تر څو پورې چې انسان په خپله باندې بل مال بل اوګڼي خپل مال خپل اوګڼي تر څو پورې زما او ستا خرید و فروغ د دروغو نه د غیبت نه د قسمونو د دروغو نه څو پورې پاک شوی نه وي او ما ورته خپل ظلم له واګي نه وي ور اچولي هغې وخته پورې قرآن کریم فیصله دا ده د روایتو مبارکو فیصله دا ده چې ارزانی راتلی نشي مهنګایي به راځي او دا ظلم چې څو پورې روان وي مهنګایي به ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او دا زه صرف تاسو ته نه وایم د ځان نه زه دا آغاز کول غواړم که زه دغه منبر رسول سره ظلم کوم ما نه به دا د دغې ظلم پوښتنه به اول ما نه کېږي او دا رنګې د چپړاسي نه واخله تر ایم این ای او ایم پی ای او تر وزیر اعظم او تر غټو غټو عهدیدارانو پورې رب ذوالجلال به د هر چا نه د ظلم پوښتنه کوي او ظلم چې په دغې سیمه باندې وي نو بیا به په دغې سیمه باندې مهنګایي ضرور وي او مهنګایي بیا ډېر نقصانات لري چې په هغې نقصاناتو باندې به انشاءالله العزیز په آینده جمعه کې دوه درې خبرې کېږي الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د دواړو جهانو عزتونه خوشحالۍ او برکتونه نصیب فرمایي او دا دوه درې خبرې د الله پاک د پاک کلام او د حضور مبارک د پاکو احادیثو مبارکو په رڼا کې وشوې الله کریم د اول ماته او بیا ټولو حاضرینو او سامعینو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب کریمه زموږ دغه ویل او دغه اوریدل په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمای په دغه پاکو کلماتو باندې موږ له پاک عمل مقبول شوی عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب کریم موږ ډېر ظالمان خدای پاکه موږ ته ستا خلوتم پته ده خدای پاکه موږ جلوتم تا ته پته ده خدای موږ انصافم تا ته پته ده خدای پاکه تا ته زموږ د ظلمونو پته ده خدای موږ ته عفو او د درگذر معامله فرمای خدای ظلمونو نه مزید وساتلی کې د تیر شوي ظلمونو بخنه زموږ نصیب فرمای رب کریم د ستا بندګي زموږ نصیب فرمای ډېر د نږدې او د لرې نه د دعاګانو التجا شوی خدای پاکه څو بیماران دي خپل خولې لاړې ورته دارو کې کورونو کې دي هسپتالونو کې دي ظاهري او باطني بیماران دي رب کریم صحت کامله شفای عاجله نصیب کې سو بی اولاد دي صالح اولاد ولا ورکې سو بی کورونه دي کورونه ولا ورکې سو خدای پاکه د بغیر د رشتو نه دي د رشتو د واده رکاوټونه دي رب کریم رکاوټونه ختم فرمای او بیا به دعا وکړو رب کریم مونږ په وطن باندې چې کومه د مهنګایه سختی راغلی خدای مونږ باندې اسانه کې خدای اسانی کې په دې باندې چې ظلم ختم شي او عدل راشي خدای مونږ عادلین کې خدای د ظلم نه مونږ وساتي خدای مونږ ظاهر هم ښایسته کې باطن هم ښایسته کې او د لرې او د نږدې نه مسافرو دعاګانې غوښتي خدای مسافرو په سفر کې خیر کې دارنګې په تګ او دو او په سعی کې برکتونه نازل کې خدای مال حلال نصیب کې د مار حرام نه مساتي خدای داسې بندګیم نصیب کې چې ته په راضي کېږې د هغې نه فرمانیانو نه وساتې چې تا او د ستا حبیب په ناراضه کېږي خدای موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي خپل مرحومین هم دعا کې یاد کړئ خدای چا والدین د چا کور والا د چا خویندې د چا اساتذه چا مشایخ وفات شوي خدای د ټولو درجات بلند کړي د ټولو بخښنه نصیب کړي قبرونه یې د انوارو نه منور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین